وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. دا آیتنا مبارکہ دا تلسمی سپاری دا سورة المؤمنون آیت نمبر 12 نتر آیت نمبر 16 پوری آیتنا مبارکہ دی. پدی آیات مبارکو کہ اللہ جل جلالہ پا معاد باندی پا دوبارہ جوندی کے دلو باندی پا بعث بعد الموت باندی دلیل عقلی ذکر کئی اور اللہ تعالیٰ خپل قدرت ذکر کئی اور فرمائی چی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پتاکیک سر منگا پیدا کردے دے انسان اول چی حضرت آدم علیہ السلام من سلالة من طین دا خلاصی دا خاورنا دا تمام دنیا چی سمر خاور دا جبرائیل علیہ السلام دا طول دنیا خاور چان کا او چی کوم خاور چی جبرائیل علیہ السلام تا پټول نه بهترین اخکار شو د ټول دنیا د خاور نه لګ لګ راغونډ کا او د هغې نه الله جل جلاله د حضرت آدم علیہ السلام جسم مبارک جوړ کو. د دغه وجه نه حدیث مبارک کی راځي چې دا آدم علیہ السلام په اولاد کې چونکه د دنیا خاور مختلف دي، بعضې خاورې توره وي، بعضې خاوره توره وي، بعضې سپینه وي، بعضې سره وي او بعضې چې کوم دی نو هغه زیړه وي. نو د دغې وجې نه د آدم علیہ السلام اولاد چې دی نو هغه هم بعضې سپین دي، بعضې تور دي، بعضې غنم رنګي دي. الله تعالی اولاد مختلف رنګونو والا پیدا کړی دی. د ټول دنیا د خاورې د حضرت جبرائیل علیہ السلام راغونډه کړې ده او چاڼ کړې ده او هغې نه د حضرت آدم علیہ السلام جسم مبارک جوړ کړی شوی دی. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نسله. بیا د نسل د آدم علیہ السلام سلسله الله تعالی داسې جاری کړي چې د نطفې د انسان نه نور انسانان الله تعالی پیدا کوي. نطفه مونږه وګرځو، الله فرمایي فی قرار مکین، په یو ځای محفوظ کې، فی مستقر محفوظ، په یو محفوظ ځای کې الله تعالی دغه نطفه هغه ورسوي چې هغه رحم د مادر دی، د مور رحم هغې کې د انسان دغه نطفه ورسیږي. ثم خلقنا النطفة علقة. بیا څلوېښت ورځې پس دغه نطفه دا په علقې کې بدله شي. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا. الله تعالی ته بیا جامد وینه او چکه وینه جوړه کړي. فخلقنا العلقة مضغة. بیا څلوېښت ورځې پس د دغه وینې درې ټوکړې نه قطعة لحم د غوښې ټوکړه جوړه شي. مضغه ویلی کېږي د غوښې ټوکړې ته. فخلقنا المضغة عظاما. او بیا چې پې نور څلوېښت ورځې تېرې شي، نورې څلوېښت ورځې چې ورباندې تېرې شي چې 120 ورځې شوې، نو د دغه غوښې د دې ټوکړې نه په دې کې الله تعالی اډوکي پیدا کړي. فخلقنا المضغة عظاما. د دې نه بیا الله تعالی اډوکي د دې انسان جوړ کړي. او فکسونا العظام لحما. او بیا الله فرمایي چې موږ په دې اډوکو باندې غوښه واچو، غوښه ورباندې الله تعالی ورواغوندئ. کسونا العظام لحما. بیا موږ دې اډوکو باندې غوښه هغه چې کوم دی نو واغوندو. غوښه ورته چې کوم دی نو پهنانه په معنه باندې راځي چې کله د انسان د گوشت او د پوست د غوښې او د اډوکو یو مجسمه د دې انسان نه جوړه شي. نو ثم انشأناه خلقا آخر. بیا بالآخر الله تعالی په دغه انسان کې چې د څلورو میاشتو شي د مور په خېټه کې، نو د ده نه الله تعالی بیا په ده کې روح واچوي. ثم انشأناه خلقا آخر.
بیا موږ دغه انسان نه یو نوې تخلیق جوړ کو بنفح الروح په پوکوهلو د روح سره چې کله جسم جوړ شي د هغې نه پس پکې الله تعالی روح واچوي خلقا آخر ورته ویلې بیا ترې یو نوی شکل جوړ شي ځکه هغه بیا د روح والا انسان شي مباینا من الخلق الاول اولا کان جمادا اول دغه انسان بیجانو غوښه او هډوکي و خو لیکن سا پکې نه وه والآن صار جسما نامیا او اوس چې کوم دی نو د ده نه یو ژوندی انسان جوړ شي د 4 میاشتو نه پس جسما نامی شي دی چې کوم دی نو بیا ترقی کوي او دی بیا چې کوم دی نو بړوتري کوي او غټیږي او لویږي دغه انسان چې کوم دی نو هغه د نطفې نه الله جل جلاله داسې کامل انسان جوړ کړي وایي که نه جي چې د حد نطفه را صورت چون پری زموږ استاد صاحب حضرت ډاکټر شاه علي شاه صاحب رحمت الله علیه په دې ځای کې فرمایلی دي چې الله تعالی هغه ذات دی چې د حد نطفه را صورت چون پری که کر دست بر آب صورت گیری الله تعالی هغه ذات دی چې د نطفې د انسان نه داسې ښکلی انسان جوړ کو چې د پری پشان دی او د خاپیرۍ پشان شکل الله تعالی دغه انسان ته ورکو او په اوبو باندې چې هغه د انسان منی ده په هغې باندې الله تعالی صورتګیري وکړو د دې منی د انسان نه الله تعالی هغه ذات چې هغه المصور دی هغه تصویر ورکوونکی دی د دې منی د ساس کې نه الله تعالی داسې ښکلی تصویر د انسان هغه جوړ کو او تر قیامته پورې هر انسان صورت او تصویر او شکل هغه د بل انسان نه مختلفي الله تبارک وتعالی ذات هغه المصور دی تر قیامت پورې د الله جل جلاله د ذات هغه د تصویرانو هغه تصور او هغه کارخانه هغه چې کوم دی په هغې کې څه نقصان نه راځي او نوی انسان په نوي شکل کې په نوي صورت کې پیدا کیږي او صرف شکل د انسان مختلف نه بلکې د لکونو کروڑونو اربونو انسانان چې څومره پیدا شوي دي په اربونو او څومره قیامت پورې پیدا کیږي د یو انسان د ګوتو دا کرښې فینګر پرنټس چې ورته وایي دا د بل انسان نه مختلف وي په اربونو انسانانو د ګوتو دا لکیرې چې کوم دي دا د یو انسان د بل انسان نه دا مختلف وي الله تبارک وتعالی ذات داسې د کامل قدرت خاوند دی فتبارک الله احسن الخالقین د برکت والا دی هغه ذات چې الله جل جلاله دی احسن الخالقین چې هغه احسن الصانعین دی احسن المصورین دی هغه بهترین مصور دی او بهترین خالق دی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا چې دغه تنقلات په انسان باندې راشي بعد ذلک التنقلات انسان باندې په دنیا کې دغه اتار چړاو راځي دنیا ته راشي او ماشوموالی وي بیا ځواني شي او بیا بوډاوالی شي او بیا داسې وخت راشي چې انسان وایي چې یاره اوس د دې ژوند نه هغه مرګ بهتر دی انسان بیا مرګ ته نږدې وي بیا داسې وخت راشي چې انسان باندې مرګ راشي ثم انکم بعد ذلک لمیتون پس د دې نه چې دغه کمالات حسي او معنوي انسان ته میلاو شي وایي د دې نه پس بیا تاسو مړه کیږئ او ثم انکم یوم القیامة تبعثون من قبورکم او بیا په ورځ د قیامت الله تعالی تاسو اوچتئ تاسو بیا اوچتولی شئ د خپلو قبرونو نه الله تبارک وتعالی ذات به بیا ژوندي کوي او بیا به د الله تبارک وتعالی ذات مخې ته داسې پیشي کیږي نو هغه ذات چې د انسان د یو ساس کې نه پیدا کولی شي نو هغه ذات په دغه شته انسان کې دوباره واپس سا اچولی شي او په معاد باندې په بعث بعد الموت باندې او په ورځ د قیامت دوباره زندګۍ باندې دا چې کوم دی نو عقلي دلیل لومبنی دلیل عقلي په معاد باندې ولقد خلقنا نه بیا دویم دلیل عقلي ذکر کیږي د الله تعالی ذات په دې قادر دی چې په دغه انسانانو کې دوباره سا واچوي او الله تعالی به انسانان دوباره په محشر کې ژوندي کوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین الله تعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي نبی علیہ السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي ټول حاضرینو دا ناسته قبول کړي الله تعالی ټول پریشان حال پریشانی ختم کړي بیمارانو ټول ته سره زموږ کامله شفا نصیب مشران کشران مسمر وفات دي ټولو بخښنه وفرمایي استادان مشایخ والدین چې کوم ژوندي دي الله په عمرونو کې برکتونه واچوي چې کوم وفات دي الله تعالی بخښنه وفرمایي الله تعالی زموږ د ټولو په ایمان خاتمه نصیب کړي
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.